السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه لې ښې که نه یاره ګرانو مینوالو نن سره په یو اهم ټاپک باندې خبرې کول غواړم خو ویډیو به تاسو لایک کوئ او زیات نه زیات به شیر کوئ چې زموږ د پیغام ټولو پښتنو ته ورسي که هغه زما د پی ټي آی وروڼه دي او که د نورو پارټو دي پکار ده چې زما څومره پښتانه زما د اواز اوري چې تاسو زیات نه زیات شیر کوئ ځکه چې یو اهم ټاپک دی څه دروغ پکې نشته ګرانو ملګرو غوښتل مې چې تاسو سره د مهنګۍ حوالې سره یو څو خبرې وکړم موږ خپل هم کتلي دي ټول پښتانه ګوري په الکترونیک میډیا باندې هم تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې هم ګورئ چې د ټولو پاکستانو دغه یو اواز ده چې مهنګۍ کمه نه شوه وخت تر وخته یو شی چې د نن په روپۍ میلاویږي سبا په 2 برس په 3 برس په 15 دا شی داسې بار روان دی او په کته نه راځي کله چې خان صاحب اپوزیشن کې او په تیر حکومت خبره کومه نو د مهنګۍ حوالې سره خان صاحب دا ایشو دومره زیات اوچته کړی و په هره جلسو په خپل تحریکونو کې به وي چې هغه موږ ته زباني یاد شي ور پاکستاني ته زباني یاد شي چې نواز شریف دومره کرپشن وکړو دومره منی لانډرینګ وکړو او دومره مهنګۍ راغله دومره تیل ګران شو دومره چې کوم دی نو ګیس ګران شو دومره سبزیانې ګرانې شوې دومره د ماشومانو هغه پی هغه لیست په پوره خان صاحب راړو چې پلان کې حکومت کې په دې ریټ دی پاکستان کې په دې میلاویږي دا څومره زیاتې دی ماشومانو ته خوراک نه میلاویږي وغیره وغیره بلای شوګانې به داسې وي چې خان صاحب راړي او موږ خلکو ته هغه موږ ته یقین وساتئ زباني یادې شوي وي او نن د خان صاحب حکومت ته هغه شوګانې پته نه لګي چې خان صاحب ته یاد دي یا د نورو زموږ چې کوم حقداران دي هغوی ته یاد دي او که نه وروره موږ نن به مهنګۍ کمه شي سبا به کمه شي برس به کمه شي او کمې پکې نه راځي زموږ دپاره چې کوم دی ګوره داسې شی دی که نه زه به تاسو ته لومبۍ دا خبره وکړم چې کله 2018 کې الیکشن و زما په شان بلا غریبانانونه د نورو ملکونو نه لاړل او خان صاحب یې سپورټ کړو هغوی یې وټر کړو چې یاره تبدیلي به راشي ځکه چې د نواز شریف هغه کیسې به موږ د خان صاحب د خولې نه اورېدې چې دومره منی لانډرینګ دی دومره کرپشن وکړو دومره چې کوم دی نو بار بلډینګونه جوړ شو دومره دا وشو دومره دا وشو دغسې زرداري هر سړي غوښتل چې یاره دا خو چې کوم دی ډېر زیات زیاتې ده او خان صاحب سپورټ کول پکار دي ځکه چې یو نوی حکومت به نوی قیادت به نوی سوچ به نوی پاکستان به نو چې کله هغه حکومت راغی نن تاسو ته مهنګۍ ښکاري د پی ټي آی چې زما څومره ملګري دي که نه خفه کېږئ به نه په دې خبره باندې موږ خپل هم خان صاحب له وټ ورکړی دی داسې څه خبره نه ده خو موږ به تپوس کوو نو خان صاحب مهنګۍ به کله کمیږي هېڅ پته نه لګي ګوره نن موږ ته یو شی میلاویږي مثلا د نواز شریف په حکومت کې موږ تیل په موټرسایکل کې موږ په خپل اچولی دي 65 70 75 پورې موږ اچولی دي که نه لکه نو نن تاسو د تیلو ریټ وګورئ دغسې ګیس په 900 میلاو شوی په 1000 روپۍ داسې برګر بیا په کته راغی او نن د ګیس ډبه په 100 باندې ده عوامو ته پته ده تاسو ته هم پته ده دقسې بجلي یونټ په 100 باندې دی په حکومت کې نن په 100 باندې یونټ دی تاسو ته دا هم پته ده دغسې نور بل دا څیزونه کم شی به یادوم ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي نو نن هغې څیزونو باندې خان صاحب تاسو له پکار دي چې فوکس واچوئ چې بهی دا څیزونه ټول په بره روان دي ظاهره خبره ده یو خو روزګار نشته بېروزګاري ده او غربت دی زموږ په ملک کې ډېر زیات نو دا څومره اثر پرېوځي په دې عام یو خلکو باندې نو وخت تر وخته په غربت کې هم مهنګۍ راځي په بېروزګارۍ کې خو چې الریډي بل دا لکه بېروزګاري ده نور هر یو شي کې اضافه روانه دقسې نو ظاهره خبره د غریبانان دي غربت دی نو هغوی خو به اواز اوچتوي که نه نو تاسو له پکار دي خان صاحب چې په دې باندې څه غور وکړئ د دې لپاره څه سوچ وکړئ زموږ د حلقو سره چې څومره زموږ مشران دي هغوی راځي وایي پلانکي ځای کې مې روډ جوړ کړو پلانکي ځای کې مې دا شی جوړ کړو ډینګلي ځای کې مې دا شی جوړ کړو نن د عوامو ایشي چې کومه ده هغه هغه ځان نه مخې ته کېدی لومبۍ تاسو ګوره زه به درته داسې بل دا خبرې یادې کړم چې هغه به نواز شریف ته زرداري به کول نو خان صاحب وي او ستاسو چې کوم ورسره منسټران وي د دې شي ضرورت نشته دومره چې کومه ایشو ده په هغې باندې کار کول غواړي نو مهنګۍ نن سبا ایشو ده هغې باندې څوک کار نه کوي یو انچ کمې پکې لا نه ده راغلی او قرضې خان صاحب هم راغلی هغوی به هم راغستې د هغوی په حکومت کې به یو شی په 10 میلاوېده نن هغه په 10 باندې میلاویږي په پته نه پوهېږو چې څه حساب کتاب روان دی خو خیر بهرحال زما دا ویډیو مایند کوئ ما زما چې څومره د پی ټي آی ملګري دي داسې نورو دغه والا دي مایند کوئ ما دا د یو عام پاکستاني دی یو عام پاکستاني چې کوم دی اواز ودا ما چې کوم دی تاسو در رسو که چا څوک پرې خفه شوي یاره زه هغوی نه معذرت غواړم خو زما په دې ویډیو کې خبرې داسې نه وي چې په هغې به تاسو خفه شئ خیر ویډیو لایک کوئ شیر کوئ خپلو پښتنو سره چې زموږ د پیغام ټولو پښتنو ته ورسي په اخره کې خپل خوږ ورور خان ماما له ورکړئ اجازه ته والسلام